د دې خادۍ ټول نه غټ ښایست دا و چې دې کې بازاري ډول بالکل نه و. ډېره ښایسته علاقه ده، خوندوره. او بل صدیق لاله د واده نه رالو. نن د صدیق لاله د بچي اسامه واده دی. دلته اوس چې کوم نو ډوډۍ سیستم چې کوم د نن د میلمنو دپاره دی، ډاکټر امجد حلیم خان او دا نور میلمانه چې کوم دا ناست دي. دلته روټۍ چې کوم دا ورته ږدي او خوري. دغه زموږ د سوات نه چې کوم میلمانه راغلي دي، دا بیا سید هدایتیار بخاري او نور میلمانه دي. دغه شانته که موږ دې طرف ته وګورو نو حاجي امیر نوشاد سید دی، خلیفه ورسره چې کوم جلیل خان دی، امیر افضل خان دی. او بیا دې خوا چې موږ ګورو نو دې طرف ته په دې میز باندې هم دا میلمانه چې کوم راغلي دي او روټۍ ته ناست دي. افتخار خان وکیل دی، دا بیا کبیر خان دی او نور میلمانه دي. دا یو ځل بیا چې کوم دی نو زه دلته کې حاضر یم. دا چې کوم دی نو دا پېښور نه میلمانه راغلي، دا تقریبا زیاتره چې کوم دی د دوبۍ نه راغلي کسان دي او ورسره دغه چې کوم دی نو زمونږ بنګشت دی او محمد واحد ټیکدار صاحب دی، امیر حسین خان دی، خیر دی، اسمت خان، جلیل جان، ډاکټر امجد، غلام یونس، حلیم اسد، زبیر شاه خان، ورسره بل میلمه دی. او دغه شان دې طرف ته بیا اعظم خان او ورسره چې کوم عبدالله خان دی، تاجبر خان او دغه نور میلمانه څه چې کوم روټۍ ته پاسېدلي دي. بیا به هلته ورځو، هغه به هم رالو. د ډوډۍ په ځای کې چې کوم دی دا زه یو ځلې بیا تاسو ته حاضر یم. دا میز چې کوم دی نو دلته احمد حسن خان دی، وزیر ماما دی، نصیر خان او ورسره چې کوم دی دغه زموږ حضرت یونس دی. بیا چې کوم دی نو فرمان یونس، سید عبداللطیف باچا، دغه شانته دې طرف ته چې موږ ګورو حیات شاه خان دی. او دا میلمانه چې کوم دی نو درانه راغلي دي دې واده ته، روټۍ ته ناست دي، پرزنټیشن کوي. او دغه شانته که موږ بیا دې طرف ته راشو نو ایس ایچ او شاه فیصل خان او د هغه سره د هغه ټیم. او دا هم ډېره ښه خبره ده چې ایس ایچ او صاحب چې کوم دی د خپلو سپایانو ډېر زیات خیال ساتي او د ځان سره په یو میز باندې کېنولي. اکثر خو سپایان چې کوم دی نو د افسرانو سره نهر ګرځي. راځو نو دا بیا د اوچ میلمانه دي او بابو خان او سره چې کوم دی او د واده د هلک پلار صدیق اکبر او داسې چې بیا دې طرف ته راځو نو عطاالله خان ادینزی، بیرسټر عطاالله خان، بیا د هغه سره ملګري چې کوم دی راغلي دي. ساجد خان زمونږ د هنګو سره تعلق ساتي او په دوبۍ کې خپل کاروبار لري. الله تعالی دې پکې نور هم برکتونه واچي او سپیشلی د ده سره بیا نور ملګري چې کوم دی نو د هغه ځای نه دې واده له په خصوصي توګه باندې چې کوم دی نو راغلي دي، د پرون نه راغلي دي او نن چې کوم دی نو هم حصار دي. ساجد خان تاسو له واده په حواله څه وایه؟ بل دا زموږ علاقې ته تاسو راغلی. ډېره ښایسته علاقه ده، خوندوره. او بل صدیق لاله د واده نه رالو، خدای دې په خیر کې. او دا انجوالان دي ټول ملګري راغلي میلمانه، ډېر خوند دی او ډېره مننه. دا و ساجد خان چې د هنګو سره تعلق ساتي، دوبۍ کې خپل کاروبار لري، د ملګري ورسره راغلي دي. او راغلی دا اوس څنګه عبدالله خان چې کوم دی راغلی د دوبۍ نه سپیشلي د دې واده دپاره. تاجبر خان ورسره هم ناسته، زموږ مشر دی عبدالله خان. تاسو واده له راغلي یې او څه وایې؟ ډېره مننه اسرا خان، یو جهان مننه ستاسو او ستاسو د دې سیمې ډېر پتمن او عزتمن خلک یې تاسو. نن د صدیق لاله د بچي اسامه واده دی نو بس موږ هم د دې موقع نه فایده اوچته کړه چې راشو د خپل ورونه عزیزان ملګري ډېر عمر لیدل کتل نو شوي او داسې موږ هم داسې یوې بانې په تالا شو چې راشو او د دوی سره کینو. ډېر خوشحاله یو، بېګا م شپه م وکړه او خوند م ترې واخیستو. نن بیا ناست یو د ملګرو سره ډېر خوشحاله یو
او صدیق لالا ته او دغه بچي ته د دې خوشحالۍ مبارکي وایو او تاسو ټول د دې علاقې چې څومره پښتانه کشران بشران ټول ته ډېره مننه کوم او شکریا ادا کوم. عبدالله خان د عوامي نېشنل پارټۍ د UAE د متحده عرب امارات لکه د ټولو سټیټونو صدر دی. ټیک شوه، مننه. دا یو ځلې بیا زه تاسو ته میلمانه په نظر کوم چې دا چې کوم دی نو دلته راغلي دي. دا اوس د میلمنو په دغه کې محدود پروګرام دی، محدود سیز دی او نن د میلمنو ورځ ده. تاسو ډیره مننه کوم اسرار خان، تاسو هر ځای کې خاص کر د خپل علاقې نمائندګي کوئ او دا ښایستونه راښکاره کوئ او د دې ښادۍ ټول نه غټ ښایست دا و چې دې کې بازاري کړو بالکل نش په حساب لکه دا دوی په خپل اجره کې کړو، پخلی خپل کړو او صدیق خان لالا خو زموږ اسم ډېر معتبر مشر دی هلته په اماراتو کې هغه د زوی ښادي و، هغه ته ډېر زیات مبارکه شي او ما په خپله ډېر وخت پس لکه داسې کورنی خوراک په ښادۍ کې وکړو ډېر زیات خوند ستاسو یو ځل بیا ډېره مننه کوم. ښادي مو مبارکه وي. سلام. او دغه شانته دا د ډوډۍ چې کوم سیسټم دی دا هغه شانته چې کوم دی نو روان دی، دا ځای ډوډۍ لپاره جوړ شوی دی او دغه شانته دلته نن د میلمنو ډوډۍ ده. صدیق اکبر زوی اسامه اکبر چې کوم دی نو واده دی. دا په ډېرې چې کومه برنډه ده په هغې کې دا میلمانه ناست دي. دې کې زیاتره چې کوم دی نو د دوبۍ نه د دې واده ته سپیشل راغلي دي او دغه سره چې کوم دی که فرض کړو موږ داسې ځو نو د دې طرف نه نور میلمانه دي هغه هم برابر دي. روټۍ ته ناست دي، دغه شانته د روټۍ نظام چې کوم دی دا خبر دغه سره چې کوم دی چلیږي او دغه لاندې چې کوم کسان ناست دي، کوم خلک ناست دي دا لاندې ناست دي، دغه شان دې طرف ته ناست دي او دا طارق خان دی زمونږ امجد سخاکوټ. ٹھیک دی جی جی واحد خان دی کیمرامین جوړ کړی نو بس چل تیار ولې ناراض یاره. طارق خان دی، د امجد خان دی، دغه شانته چې کوم دی خواجه او دغه شانته دا نور میلمانه دي. دې طرف ته دویم ناست دي او د اسامه اکبر صنف صدیق اکبر چې کوم دی د هغې واده دا د سپیشل میلمنو روټۍ دغه زموږ دا د لال اکبر دا د کور کسان دي او ورسره چې کوم دی نو دغه وګوره سیسټم روان دی، ډوډۍ روان ده، خلک راځي او ځي. تر اوسه پورې ډېر ګڼ میلمانه چې کوم دی د لرې لرې ځای نه نو هغه رخصت شو او دلته روټۍ وخوړه، واپسي وکړه او نوي میلمانه چې کوم دی نو هغه راځي. ډېر ګڼ خلک نن هم دې واده کې شرکت وکړه او راغله. هلکه دا وکیل صاحب چې کوم دی باچا دی، بختیروان ماما دی، انعام خان دی د قربو، د دې باندې به مونږ چې کوم دی نو د دې واده د ډوډۍ چې کوم انتظام دی د دې اختتام وکړو. ډېره مهرباني الله تعالی دی دا واده چې کوم دی نو دا دی بختور شي د دې د خاندان دپاره، زموږ د ټولو دپاره، د ملګرو دپاره او راوستې دا
وای خبره پکې وکړه. بس ټولو راغلو مېلمنو ته ډېره مننه. ډېر خوند یې وکړ. ټول ملګري رايوځای شو او صدیق لالا د کورنۍ ته ټولو ملګرو ته د طرف نه دوی کورنۍ ته د مبارکي قبولې. ټیک شو جی. ډېره مننه چې دا اخیری دا ټول چې کوم دا میلمنو دا ډوډۍ وخوړه نو دا د دې سړي محنت او خواري ده. د چې کوم دی نو لکه د پخلی کړو د باقاعده انچارج او د 3 ورځو چې کوم دی نو دلته کې دا دغه کوله. ټیک شو. به هر حال ډاکټر صاحب نو هم زمونږ میلمه دی راغلی دی نو دغه ټولو میلمنو ته په خیر علي چې کوم دلته راغلي ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته مننه. او اوس به د دې دوا سره چې الله تعالی دا خادي د دې صدیق اکبر دپاره چې کوم دی نو د خوشحالو سبب وګرځئ. ډېره مننه. مال اجازه راکړئ. د الله په امان.